مشران وایي چې د نوم په شخصیت باندې ځانګړی اثر پریوزي. د صدوم علاقې ګلیاړې کلي ازور خان په کال 1953 کې خپل زوی ته نوم زړور خان کېښودو، نو فطرت یې هم هغه زوی ته زړه د بهادرۍ او خوددارۍ نه ډک ورکړو. زړور خان د سابقه صوبایي وزیر خان د سبحان خان د ماما زوی و، خو ټول عمر یې لکه درونو ژوند تیر کړی دی او بهر چاته دی د رورۍ نه کم ښکاره شوي نه دي. د زړور خان تعلق هم د پاکستان مسلم لیگ نون سره و، خو یو کال وړاندې د حیدر خان په لاس په عوامي نیشنل پارټۍ کې ګډون کړی و. د زړور خان مرګ په خپل کټ یعنی د بیمارۍ د وجې شوی دی، خو دا د چا توقع نه وه چې دومره دشمنداره سړی چې د هغوی ټول ژوند په درنو دشمنو کې تیر شوی وي، د دوی مرګ په خپل کټ څنګه کیدی شي. زړور خان په کال 2004 کې حج ته هم تللی و. زړور خان تقریبا د یو کم او یو کالو په عمر کې د یو کال بیمارۍ نه پس د ریپاني دنیا نه تشریف وړی دی، خو د هغوی یادونه به موږ او تاسو سره تر مرګه پورې وي. سابقه وزیر اعلی امیر حیدر خان خوطي د هغوی په مرګ ډېر غمجن دی او خپل تاثرات یې داري چې ټولو نه اول خو ستا شکریه ادا کوم چې ماله د موقع راکړه چې د خپل خدای بخلي مشر په حواله باندې زه یو څو خبرې وکړم. الله تعالی د مغفرت نصیب کړي. یو ډېر جالوان انسان و او زما خو ورسره د هغه وخت نه تعلق و چې کله زما لکوانه وه، د نن تقریبا 15 کاله مخکې ما نوې د سیاست په دنیا کې قدم ایښی او هغه وخت د زړور لاله تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره نو، خو د هغې باوجود ما سره او زما د مشرانو سره ډېر نږدې تعلق و، ډېره مینه یې وه زموږ سره. الله تعالی دې ورله جنتونه ورکړي. یو ډېر بهادر انسان و او حقیقت دا دی چې د خپل علاقې د خپلو یارانو د خپلو دوستانو سره ډېرې نیکۍ ډېرې ښېګڼې کړي دي او نن د هغه کمی موږ د ډېر شدت سره محسوس کوو. زه به دا خپله خوشقسمتي وګڼم چې د ژوند په آخري مرحله کې موږ سره یو ځای په سیاست کې هم سفر شو او د هغه دغه فیصله د هغه د خاندان او د بچو دغه فیصله زما لپاره یو ډېره لویه خوشحالي وه او زما نن هم هغه ورځ یاد شي چې په ډېره سخته ګرمۍ کې هم په دې حجره کې زه او هغه یو ځای ناست او نن هغه زموږ ترمنځه نشته دی. بهرحال د هغه جدایي یو ډېره لویه صدمه هم ده او یو ډېر لوی کمی هم دی چې کوم موږ نن ټول محسوس کوو. خو زه دا الله ته سوال هم کوم او ادمي مې دی انشاءالله که خیري چې د هغه وارثان د هغه کشران د هغه زامن د هغه نوسي الحمدلله تکړه دي، بیداره دي او ضرور به دي د خدمت هغه سلسله جاري ساتي او زما چې د دې سره د هغه په مشر د ژوند د هغه په ژوند چې زما د دې سره کومه رشته او کوم تعلق و، زما به کوشش دی چې د هغه د جدایۍ نه پس د هغه د وفات نه پس زه هغه رشته نوره هم مضبوطه کړم. یو ځل بیا ستا شکریه ادا. د دې نه علاوه د زړور خان نور ملګري هم خپلې خبرې صداسې حاجي صاحب او زما د خوږ محترم پلار حاجي زړور مرګ چې کوم دی نو زه خو دا وایم چې کمال دی چې زړوري صاحب مړ شو او ګړیالو رانه نه شوه او د زړوري صاحب کردار په معاشره کې د غریب، د زورور، د مظلوم، د ظالم، د خپل د پردي او د هر چا لپاره یو خپل مقام و، د هغه خپل یو رول و. هغه لکه به چېرته د هندوستان نه هم څوک راغی چېرې ما سره فلانې سړی ظلم کوي نو هغه به یې مټ ونیو چې راځه چې دوی څوک دی. نو د هغه کمې به په ګلیاله کې په راروانو 100 کالو کې پوره نه شي او موږ خو په خیر لکه موږ د هغه ټبر یو، د هغه خاندان یو. زما د هغه سره د وینې هېڅ رشته نه وه، خو د محبت
او د اعتبار او د بروسې ورسره دونه کلکه رشته وه چې هغه ځان سره همیشه زه خوا سره لګولی یم. او زړور باره کې به زه دا ووایم چې قسم قسم اکیډمۍ دي، خو زړور به ذات خود یو اکیډمي وه. 15 کالو نه واله تر د 80 کالو د عمر پورې د خلکو هغه نه زده کړه کړې ده او هغه نقش قدم باندې به دا خلک ټول روان دي. الله تعالی یې د هغه مغفرت نصیب کړي، الله تعالی دې له هغه جان ښایسته کړي او الله تعالی دې موږ له صبر راکړي. پات کېدو سره ډېر غمجن یو او ډېر خفه یو. خدای پاک دې وبخي او خدای آخرت کې او بیا سبحان خان دې سره دا زموږ د مسلم لیګ ملګري دي او ډېر پاخه ملګري دي، ډېر پخواني ملګري دي، ډېر قربانۍ د مسلم لیګ دپاره او هغوی ډېر قربانۍ ورکړي دي او اوس هم ورکوي. او د هغې تاسو دا ښکاره ثبوت دی چې تاسو دا جنازه وکړه، څونه دنیا راغلی وه، دا د مینه محبت و. په دې وجه د کوم خلک نه زه خپله چارتۍ نه راغلی یم. داسې ډېر خلک زمونږ د پېښور د نوهار د یو ځای بل ځای کسان راغلي دي د غمرازۍ دپاره.